السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اکتوبر 18 تاریخ یو څو غټ خبرونه دي ما چې تاسو سره شیر کم. یو خدا چې پاکستان او افغانستان په منځ کې عارضی جنگ بندي شوی او دینه پس بیا په میډیا ریپورت کوي چې په قطر کې په دوحه کې د طالبانو او د پاکستان حکام مذاکرات شروع دي. بیا پکې پرون دا خبر راغی چې هغوی په دې خبره متفق شو چې د عارضی جنگ بندي د هغه وخت پورې برقرار وساتو سو پورې چې د قطر د مذاکرات سرته نه رسیدلی. ډیره ښه خبره ده. زه همیشه دا وایم چې دوه دشمنان هر څومره جنگ وکړي مذاکراتو ته بیا راځي نو چې تباهۍ نه پس راځي نو په وخت یې وکړي. دا یو خبرو. دویم خبر دا دی چې داسې ښکاري چې زموږ د حکومت او ادارې دا نه غواړي چې په دې ملک کې د حالات ښه شي، امن راشي یا څه متفقه پالیسي جوړه شي. او د هغې یو مثال پرون دا و چې پرون یو ډېر اهم اجلاس په اسلام آباد کې د ادارو او د وزیر اعظم په سرګردګۍ کې چې په کم کې مختلف ایشو ډسکس کېده او د ټول نه اهم پکې د افغان مهاجرینو انخلا وه او هغه د ټول نه سیوا متاثره صوبه خیبر پښتونخوا دی. نو سهیل افریدي په دې وجه انکار وکړو چې څو پورې زما د عمران خان سره ملاقات نه شوی د عمران خان له د دې صوبې خلکو منډیټ ورکړی او زه د هغه نه ګایډ لاین وانلم چې د مهاجرو او د افغانستان باره کې د هغه څه پالیسي ده نو زه په داسې میټینګ کې شرکت نشم کولی. اوس ادارو او وزیر اعظم له پکارو چې دا ملاقات یې کړی وي څه قیامت به نه وي راغلی خو هغوی خپل ضد او ذات سوچ کوي د پاکستان او د پاکستان د مفاد سوچ نه کوي چې په دې طریقه حالات د ملک سیاسي استحکام ته ځي نو ولې نه کوي. خو دغه بدقسمتي ده چې صرف شخصیات اهم دي او دوی دپاره پاکستان اهم نه دی. کو چېرې دوی دپاره پاکستان اهم وی نو یو بې ضرره ملاقات کې به څه شوي. خو دننه خلک دا وایي په میډیا چې زه ګورم وایي خلک وایي چې ډېرو طاقتورو وایي چې اول به موږ سره ملاقات کوي نو بیا به عمران خان له ځي او هغه ورته وایي چې زه د عمران خان په وجه منتخب شویم اول به عمران خان سره ملاقات کوم بیا به تاسو له درځم. دا مین وجه کیدی شي. بل پکې هغه دا وایي چې څو پورې زما ملاقات نه شوی نو زه به حتی الوسیع کوشش کوم چې د کابینې تشکیل روکاو کم هغې پورې چې څو پورې زما ملاقات شو عمران خان راله ګایډ لاین راکړي چې څوک واله کابینه کې او څوک ماله. نو دا ډېر اهم خبرې دي خو زموږ د سیاسي قیادت او ادارو داسې ښکاري چې د دوی په دې ورانه کې خیر دی ځکه چې ټیک دی پاکستان به خپل کار کوي. نو دا یو ډېره غټه بدقسمتي ده. بل یو خبر دا دی چې د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته د اوړو ترسیل بند کړی دی. دا یو غټه بدقسمتي ده چې په ملک کې یو صوبه بل باندې غنم او اوړه بند کی نو بیا خو به دا نفرتونه پیلاویږي. سبا به خلک عوام راچوت شي چې موږ د ولږې مړو دوی ته بجلی ولې ده دا پې د توربیلې نه بنده کې دا ګیس چې د شکردرې نه د پنجاب فیکټریانو ته روان دی دا پې بند کې دغه به بیا هلي کو دوی دا د فضول پالیسیانې څو پورې نه بندوي. پنجاب سره دنیا غنم دي صرف په دې سیاسي مخالفت کې په خیبر پښتونخوا بند کړی دی او د پنجاب د هغه قیادت د خیبر پښتونخوا چې د وفاق سره دی چې هغه د مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب دی کو د پیپلز پارټي فیصل کریم کونډي صاحب دی دوی ټولو له په دې کې رول ادا کول پکار دی چې غنم دغه شي کې خلکو ته به دا معلومي چې دغه ذمہوار دي زموږ د ولږې. په هوټلو کې روټۍ 40 روپۍ ته رسېدلې او ویټ هم کم دی وزن یې کم کړی او 40 روپۍ ته رسېدلې. هغوی کم قصور نشته چې ګران غنم ورته میلاویږي اوړه میلاویږي څنګه به کوي. نو دا بدقسمتي زموږ روانه ده چې په صوبو کې نفرتونه پیلاوي دا وړې وړې او غلطې پالیسیان. او اخیری خبر دا دی چې صدر ټرمپ پرون ووی چې زما خواهش دی چې ابراهام اکارډ کې نور ملکونه هم شامل شي او خصوصي طور سعودي عرب شامل شي نو د سعودي عرب نه بیا نور ډیر پکې شامل شي. سعودي عرب یو مین فیګر دی یو مین غټ ملک دی مکه او مدینه ده پکې ټول مسلمانان هغې ته ګوري او ابراهام اکارډ ما تاسو ته ویلي ابراهیمي معاهده چې دا د اسرائیل د تسلیمولو معاهده ده.
زمونږ اوس ورسره د پاکستان او د سعودي عرب دفاعي معاهده شوې ده او دا مو ویلي چې په یو حمله به په بل حملې نو افغانستان چې حمله کړې وه نو په موږ سره سعودي عرب پته نشته چې ولاړ دی کو نه دی ولاړ خو هغه خاموشه دی خو اوس چېرې سعودي عرب ابراهیمي معاهده تسلیموي او اسرائیل تسلیموي نو آیا د پاکستان به سرولي نو دا هم یو اهم پوینټ دی او صدر بوش وویل چې ډیر ملکونه به ډیر زر د عربو ملکونه په دې معاهده کې شامل شي تاسو ته کو یادي ما تاسو ته مخکې یو ویډیو کې ویلو چې د اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو دا ویلو چې د خپل پارلیمنت ته خطاب کوي چې دا څومره مسلمانان ملکونه دي دا بظاهره به زموږ مخالفت کوي خو حکمرانان ټول موږ سره په لاین باندې دي نو هغه طرف ته لوبه روانه ده شهباز شریف صاحب دا ویلي ورته صدر ټرمپ ویلو چې کومه خطرناک ترین اصله اسرائیل غوښته ما ولا ورکړه او په دغه اصله باندې 15,000 فلسطینیان شهیدان شوي او هغه ته شهباز شریف صاحب صفتونه کوي چې زه درته سلوټ کوم چې تا امن راوستو او دا کاروایي جاري ساته ته د قیامت پورې ژوندې او دا کار نو دا زمونږ بدقسمتي ده دې ته د تعریف نوې شکل خلک په ډیر زیات انټرنیشنل تنقید کوي او په ملک کې تنقید کوي چې دا لا کم صفت دی دا خو د پالشو نم ډیر مخکې سټیج روان دی الله دې داسې وکړي چې په دې ملک کې د پارلیمنت بالادستي راشي حقیقي جمهوریت چې څو پورې نه راغلی آئین او قانون چې څو پورې بالادستي نه د ملک مستقبل به دقسې په دیکو رواني پرون ریپورټ راغی چې د دې اولنې سه ماهی تجارتي خساره 9.4 ارب ډالر ده دا ډېر لوی تباهي ته مونږ روان یو خو دوی خو بیا قرضونه والي او زور به د غریب سړي نه وباسي امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته